سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام او محترم مسلمانان ورونو، سمود بعد بیا اللہ جل شانہ ستاسو سرا شرف ملاقات نصیب کو. دا ملاقات اللہ دے دخپل رضا سبب وگرزئی. چونکہ دا علاقہ زمونگ خپل علاقہ دا، دلتا چه سمر متعلقین دی، نو دا آغی سر زمونگ تعلق دا اسن ندے، دا دیر مخ کے او دا پخوان دے، او دا تعلق پا یو دنیاوی بنیاد باندے ہم ندے، خالص دینی بنیاد باندے تعلق دے. دلتا اکثریت علماء زمونگ سرا پاتی شوی دی، نن الحمدللہ اغا شیوخ دی او علماء دی، او یا ککم کشران دی نو اغا دا دی مشران و علماء و شاگردان دی. دا دی استاز منزلہ دا پلار دا، نو دا بچی منزلہ دا شاگرد دا بچی منزلہ دا، او دا شاگرد مرتبہ آغا دا نوسی مرتبہ دا. نو دا ربط و تعلق دا دین پا بنیاد باندے دے. دا وجہ دا چھ دا ربط و دا تعلق، دا رورولی و دا ملگرتیا ساتھ پا ساتھ پا دے کے اضافہ رازی کو کمیں پا کے نرازی، اضافہ و زیادوالے پا کے رازی خو کمیں پا کے نرازی، اور الحمدللہ رازی با پا کے. نن کدا تاسو تکم علماء ستاسو پا دیکلی کے خکاری، الحمدللہ دوی تا زمان طرفنا پس دے سلسلو دا تصوف کی اجازت حاصل دے. خودی بیام خپل عاجزی و خپل انکساری کئی، چی سفر پروگرام جوڑ کی وی تاسو ورطراشی. نن زمون دراتک یو غرض دے، یو مقصد دے. ذکر ہر زیت چی سڑے زینو سغرض و مقصد مخی تا اخودلی، بازار تزین استاب مخی تا سغرض وی چی یرا اوڑا برا اوڑا ما
الوګان به راوړم غوښه به راوړم دا مقصد دی مخې ته یې ښودلی دی دا یو دنیاوي مقصد دی او د انسان ضرورت دی نو کوي به نو خو که یو نوجوان بسته په اوږه راوالي بیگ په اوږه باندې راوالي او مدرسې او دارالعلوم ته روان شي جامعې ته روان شي نو دا خالص دینی مقصد دی دی که دنیا د سره دخل اندازی نشي کولی که سکول کالج ته ځي نو ٹھیک ده تعلیم دی حاصل دی کی خبره ده بده نه ده خو دغه تعلیم خالص د دنیا سره تعلق ساتي د دین سره د هغې سره تعلق نشته په انګریزۍ کې او په میتس کې او په فزکس او کیمسټرۍ کې خدای نه ملاویږي د پیغمبر سنت پکې نه ملاویږي د دنیا یو علم دی حاصل دی که نو ښه ده هېڅ بده خبره نه ده که سړی چې لواري او ترکاڼي زده کوي او هغه لواري او ترکاڼي د دپاره په دنیا کې په کار راځي نو دقه رنګې د مدرسې نه علاوه چې هغه خالص دینی مقصد دی په هغې کې او غرض د طالب العلم خالص دا وي چې زه علم زده کم زه قرآن زده کم زه د پیغمبر احادیث زده کم زه د دین مسائل زده کم نو په دقه رنګې یو سړی په تبلیغ کې لاړ شي نو د ده مقصد دی چې زما اصلاح وشي زه مونځ ګزار شم زه د مانځه مسلې زده کم نو په دې سلسله کې یوه سلسله هغې ته د تصوف سلسله ویلی کېږي هغې ته د طریقت سلسله ویلی کېږي دا د دین نه څه بار خبره نه ده خو لکه څنګه چې د دنیا دا کارونه د دې ډېرې زیاتې شعبې دي مثلا زمینداری او شعبه ده د زمیندار کار صحیح غنمو کرا غنمو ریبا جوارو کرا جوارو ریبا گنیو کرا دا کار د زمیندار دی که ته یو زمیندار لور شي ورته وایې چې ماما ته خو ډېر ماهر سړی ماله دا لور تېره که نو هغه به درته الټه قار شي چې زه خو په خپله لور لوار لوړم هغې تېره کوي زه لور چېرته تېره کولی شم نو هر شعبه د دنیا شته کار کوي ترکان دله میز او کرسی جوړوي انجینیر دله نقشه جوړوي وکیل درته د مقدمې د چلولو چل ښیي جج درله فیصله کوي ډاکټر درله علاج کوي خو دا ټولې دنیاوي خبرې دي او دنیاوي اغراض دي د دین چې څونه شعبې دي نو په هغې کې د دنیا هېڅ غرض نشته اگر چې فایده به دنیا کې وي د هغې ټول مقاصد او د هغې ټول فواید ابه د مرګ نه پس میلاویږي ابه قیامت کې میلاویږي ځکه چې په هغې د الله رضا حاصلیږي په هغې د جناب محمد رسول الله د سنتو اتباع حاصلیږي او دغه د کامیابی لار ده چې د الله احکام په هغه ترتیب باندې په عمل کې راولي کومه طریقه چې ما او تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده نو په دغه سلسلو کې یوه سلسله هغې ته د تصوف وایي هغې ته علم طریقت وایي او زمونږه په اسانو د پښتو په اصطلاحاتو کې ورته پیری موریدي وایي دا تصوف دا پرون نه دی شروع شوی دا نه کال مخکې شروع شوی دا نه لس کاله مخکې شروع شوی
دا چې د کم وخت نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی او د نبوت اعلان کړی دی او الله جل شانه په اولنی د سورت علق 15 آیتونه نازل کړي دي، نو د اق وخت نه د دغه ظاهري علوم سره یو پټ علوم چې هغې ته باطني علوم ویلی کېږي دا یې وله ورکړه. څنګه چې د قرآن نازلېدل شروع کړي دي نو دقه رنګې ورسره باطني علوم دي چې په هغې باندې د زړه تزکیه او د زړه پاکوالی راځي، د باطن پاکوالی راځي. څنګه چې د آیتونه نازل که چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو دقه رنګې د دې سره داسې علم پیغمبر ته ورکړ چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام یو جلیل القدر صحابی دی او صرف 4 کاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحبت کړی دی او په غزوه بدر چې کې خیبر چې کې په دغه موقع باندې ایمان راوړی. خیبر د مدینه منورې نه 180 کیلومتره فاصله باندې دی. ازاړه آبادی او قلاګانې او دیوالونه او کندرات هغه اوس هم شته. یو دیوال شپږ فوټه پلن دی، وړوکی دیوال پکې 3 فوټه پلن دی، یوه ګټه پکې 6 فوټه اوږده ده. داسې قلاګانې جوړې کړې وي چې د هغې زمانې یو هتیار په هغې باندې اثر نشو کولی. یو هتیار منجنیق یو هتیارو لکه موږ چې ورته دې زمانه کې توپ وایو، توپ د توپ ګولۍ پې اثر نشو کولی. هلکه د 6 فوټه دیوال نه به د توپ ګولۍ څنګه وځي چې 6 فوټه دا دیوال پلن دی او بیا په هغې کې خښتې داسې پوټې نه دي لګېدلي، بلاکونه پکې نه دي لګېدلي، د هغې یو بلاک په خپله 6 فوټه پلن دی. یوه ګټه ما ملګرو ته وی نه پوهېږم چې دا دیوالونه چېرته دې له پیریان راوستي و که څوک، دا خو د انسانانو نه دي. دا دیوال دا ګټه چې 6 فوټه یو ګټه اوږدی که نه 2 ګزه اوږدی او د هغې سره 3 فوټه دا پلنی او 2-3 فوټه دا ډبلی. تاسو بیا په څو کسه اوچتلی؟ په 100 کسه خو مشکله ده، په 100 کسه خو مشکله ده او کرین خو هم نه و په هغه وخت کې. نو ما یاره کېدی شي دې له بیا د پیریان راوستي، نو پیریانو سره بیا یارانه وه چې یاره دا کور جوړون ته راشه دیوالونه راله وکړه. یوه دروازه قلاګانې بلا شوي پکې هغه ټولې فتح شوي، یوه قلا نه فتح کېده، ابوبکر صدیق نبی علیه السلام ولېږه فتح نه شو، عمر فاروق یې ولېږه فتح نه شوه. ماسخوتن چې نبی علیه السلام مونځ وکړو وی سبا له به جنډه هغه سړي له ورکومه چې د هغه د الله سره محبت دی او د هغه سره د الله محبت دی. اوس هر یو صحابي دا دعا غواړي خدایه دا سړی ما کړي چې دا سړی زه شم چې ماله دا جنډه راکړي نبي علیه السلام. دا هغه سړی دی چې د سره د روحانیاتو علم دی، د ابوبکر صدیق سره د روحانیاتو علم و باطنی علم، د حضرت عمر سره د باطن علم، خو د حضرت علی سره او سره ظاهری قوت او طاقت هم. نو چې سار منځ شو نبی علیہ السلام یې علي ته آواز وکړي
چا ورته وي یا رسول الله هغه خو بیمار دی سترګې خوږ دی او داسې خوږ دی چې غړولی نه شي مونځ خو یې هلته کې ځان له وکړه په خیمه کې وی ورشه رایولئ چې رایوسته هلکه ولې وی سترګې مې قربان خوږ دي نبي علیه السلام لاړې مبارکې راواغستې په سترګو له ومږلې سترګې په قهوخ باندې ښې شوې ټولو وایه سبحان الله او بیا د مرګه پورې د حضرت علي سترګې نه دي خوږ شوي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې راغلې وړه خبره خو نه ده د پیغمبر علیه السلام لاړې صحابه کرامو ځمکې ته نه دي پرېښودلي دا زما او ستا لاړې نه وي چې ما او تا د یو بل نه کرکه کوو د رسول الله مبارک لاړې به هغوی اغستې و په دې مخونو او په دې بدن بیا ځان له مګري خوشبویي وه پکې د یوې زنانه واده و پلار یې راغی نبي علیه السلام ته یې وی چې څه تحفه راکړه چې دې لور ته مې ورکړم خلک برکت دپاره داسې کوي اوس هم داسې کوي د مولیانو کورونو ته لاړ شي سره کوي ناویله جانماز ورکړي ملا کی دوڑ مسجد تک دا هو کارم د مونځ سره دی لو پټاور لور کی دا پسرې دا ویخته ګورې د زنانه عورت ته نو هغه رسول الله مبارک نه دا تحفه د تبرک دپاره غوښته نبی صلی الله علیه وسلم خو دې وخت کې څه نشته خو ځه ته بل وخت راشي سخته ګرمي وه رسول الله مبارک خپله خوله راغونډه کړه د لاسو نه د تندي نه هغه لوښي کې واچول یو بوتل کې مثال په طور چا سړی راغی هغه ته وکړه واله چې کله لور دې ودیږي ډولۍ وړی کېږي دا خوشبویي دې په ځان ولګي هغې داسې زبردسته خوشبویي کوله مزدورکار زمیندار سړی چې کار وکړي خولې ته اوسي او ستا په خوا کې به مانځه کې ودرېږي نو څونه تریو مزېدار بوی کوي زما او ستا خوله ده تریو بوی دې خېږي د رسول الله مبارک د خولې نه داسې بوی خته چې کله دا جینۍ واده شوه کم کور ته لاړه نو هغه کور په بیت العطر باندې مشهور شو ستا د حسن ګلان ډیر دي او زما لمن د تنګه ستا د حسن ګلان ډیر دي او زما لمن د تنګه زه حیران یم چې کوم واخلم کوم پرېږدم د پیغمبر کومه یوه خبره زه تا ته وکړم د پیغمبر کومه معجزه زه تا ته وویم رسول الله مبارک واړه بول کړي په لوښي کې د شپې د کټ سر ته پراته دي سار ام ایمن حبشیه ته وویل وی دې لوښي کې واړه بول دي دا یو طرف ته دغه واړه وه یا رسول الله ما سکري ښه سکري دي وی ښه نو په خولې لاس کې د چاته غږ ونه کړي زما د ژوند پورې په دنیا کې چې زما ژوند دی ځکه نبي علیه السلام په قبر کې هم ژوند دی ښه دا زموږ عقیده ده دنیا زندګۍ پورې ګوره چاته به غږ نه کوي خلک به بیا زما په وړو بولو پسې ګرځي که دې کې بدبویي وی نو هغې سکری شو وی دا اوبه دي د هغې د خولې نه د مشکو عنبرو په شانتې بوی شروع شو او بیا څه وی رسول الله مبارک ورته وی دوه پیشنګویانې درته کوم یوه دا ده چې عمر بر به ستا په خېټه درد نه راځي ستا ته به د خېټې په یوه بیمارۍ هم نه بیمارېږي او دویمه دا ده چې ته به خامخا جنت ته ځې بیماریږي خو به ځکه نه چې د بدن ته دی د خېټې ته دی د پیغمبر د بدن جز تلی دی دا داسې دوایي ده چې عمر بر به دې اوس خېټه نه خرابېږي او دویمه دا ده چې د پیغمبر د بدن جز دی د بدن جز شو نو د پیغمبر د بدن جز دا جهنم ته نه ځي دا به جنت ته ځي نو ته به ورسره جنت ته ځې ښه نو څه مې درته وي چې رسول الله مبارک وی چې زه به دا
جنډه سارله نو علي رضی الله عنه راوغوښت. خبره خو مې یاده ده که نه؟ اوده شوي خو نه. زه بیمار هم یم او درس هم وي، بیانات هم وي، نو هسې نه چې تاسو وایئ چې یاره دا مو ښه دمه مولا موندلی دی. یو درې وروڼه وو، نو د چا نه یې قلبه راوستې وه. قلبه پېژنې که نه؟ دوه غوان. نو دا داړ په شکال ورځې وي جوار یې کړی. دا دوه به ورته په سوري ناست وو، د یو به یوه کوله چې هغه به ګرمي وشوه نو بیا به بل ورپسې راپاسېد، بیا به بل راپاسېد. نو یاره دمه قلبه څه ښه شي. اوس قلبه چېرته دمه وه؟ قلبې له خو یې بنیاد وښکې او دې ورته یو دمه راپاسېدل. تاسو به چې دا دمه مولیان څه ښه شي، یو تلاوت وکړه ښه بېغمه، یو نعتخواني وکړه په خبره باندې پوه شو، بیا کښېنه دا بل دمه راغی. اوس دمه نه یو خو څه وکړو؟ د آخرت غم راغستی و، زما د قسمې د آخرت غم راغستی و. خدای به تپوس رانه کوي چې دې خلکو ته دا خبره رسولې وه که نه وه؟ دا د پیغمبر خبره دې رسولې وه، دا د قرآن خبره رسولې وه که نه وه؟ دا په دې سر یو بوج دی، ګورې ګپ مه ګڼه. نو حضرت علي په سترګو باندې لاړې مبارکې، هغه ټیک شو. هغه ته وی اشنا والا دا ذوالفقار، دا هغه توره وه چې په دې کې د ډېر استعمال نه داسې کورد راپن دا تیره طرف یې داسې مات شوی رامات شوی. دا فقار ذوالفقار هم ورته ځکه وایي. فقر دا ویلی کېږي دا د کم یو څیز چې تیره طرف یې لکه چاړه او هغه داسې مات شي. وی دا واخله او زه ورځه د قاموس قلا فتح کړه، مشهوره قلا وه، مشهوره. او دا د ټولو نه اوچته قلا وه د غر په سر، اوس هم شته. ورتللی به او ډېره غټه قلا هم وه. دننه پکې د هغه سره خپل خپلوان ټول ډېره وو. پخوا طریقه دا وه چې د یو خاندان به په یو قلا کې دننه اوسېده. په دې قلا باندې یو دروازه لګېدلې وه، د هغې یوه تنبه اووه کسو نه شوه پورته کولی. تنبه پېژنئ که نه؟ دې ته دغه یو طرف ته تنبه ویلی کېږي. یوه تنبې څو کسو نه شوه پورته کولی؟ تاسو اوده شانتې نه شوئ؟ مولوي صاحب دا خلک اوده شان یخ دي او که نه؟ ما یې که اوده شوي یې نو دونه ګران کار نه دی، ایسته به بس کړو ځو به. ښه ډېره ښه ده. اووه کسو دغه یوه تنبه نه شوه پورته کولی. نو حضرت علي اواز وکړو، اواز یې وکړو، وی شته څوک چې زما مقابلې له راشي؟ د دې قلا مشر مرحب نوم و، هغه راووت. هغه ورته وی تا ته پته شته زه څوک یم؟ زما نوم مرحب دی او په ټول خیبر کې زما نه خلک په رعب کې دی یریږي رانه. حضرت علي ورته وی تا ته پته شته زه څوک یم؟ زه هغه څوک یم چې ما له خپلې مور نوم حیدر ایښودلی دی، او حیدر د ځنګل بهادر زمري ته ویلی کېږي. وی اوس به دې پته لګي. هغه پې ګزار وکړو، حضرت علي دې ځان بچ کړو. خو چې حضرت علي ورته توره واله په دې منځ یې پراټه کړه او هغه دروازې یو دولتې وواله او د یخې وښکله او یوه تنبې راواغسته، په دې یو لاس یې ونیوه، دا یې ډال که او په دې یو لاس یې د هغې تورې وال شروع کړو. بېشماره یهودي مردار کړو. دا حضرت علي دا کم قوت و؟ دا روحاني قوت و. ظاهري قوت باندې خو تکړه کسانو اووه کسانو دغه تنبه یوه نه شوه اوچتولی او هغه په یو لاس باندې نیولې ده، او یو لاس باندې چې کوم دی ډوډۍ نه خوري، په یو لاسو سره توره چلی. یهودیان مرداروي.
دا هغه باطیني علم دا څه دا باطیني علم قلندر آنچ گوید دید گوید دا یاد وساته بعضې خبرې په دې سترګو نه لیدلی کېږي دلته نورې سترګې د هغې ته بصیرت وایي موږ پښتانه ورته د زړه سترګې وایو او د زړه سترګې بنا کول غواړي خو خواري او محنت غواړي دغه باطینی علم د حضرت عمر سره هم او د حضرت ابوبکر سره هم تاسو به دا اورېدلي چې حضرت عمر یو سورت بقره د قرآن شریف 2 نمبر سورت دی د الحمد نه رستو 286 آیتونه دي دای په 10 کاله کې ووي ته به وایې عجیبه خبره ده زما په مدرسه کې خو چې کوم دی نو یو طالب په 2 کاله کې او کال کې او یو نیم کال کې او 3 کاله کې قرآن مجید غونډ یادوي او حضرت علي چې کوم دی یو 2 نیمې سپارې تقریبا دی په 10 کاله کې ووي دا نه پوهېده نه ما او تا چې وایو خو په یعلمون او تعلمون پوهېږو نور خبره سودن تشین دی غره 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 یعلمون تعلمون په چک درې سره خوا کې سیسده نوم یو کلی دی خفه کېږئ به نه ده حافظان یا قاریان خیر دی خپلو کې ناست یو که نه نو قاري صاحب مخکې و په تراو کې د قرآن ختم کو نو یو سړی په دې غاړه کې ولاړ دی هغه سر ته دیوال ته ډډوالې ښه بېغمه ودې شوی پخوا په 3 ورځو کې به خلکو 3 شپو کې به ختم کو 10 سپارې 11 12 سپارې به وي اوس خو الحمدلله حافظان ډېر شو بس ګړس دې وباسي یو سپاره 2 سپارې وي په اسانه باندې اوس قاري صاحب لګیا او د اشنا وده دی د خو دیوال ته ډډوالې ده نو ناڅاپه قاري صاحب پکې حق یو لفظ پکې راغی حق نو په هغې حق وکړه خو سم د مسلمان زوی پې سم د پاسه ورسور شه نو هلته دی ویرېده او د یرې سره رایخ هم شه وی په ښځه دې راولګم د خوبه دې وښکلو اوس دې خبر نه دی چې زه په مانځه کې ولاړ یم په جومات کې یم په تراو کې یم قاري صاحب قرات کوي خو هلته زمونږ خوله خو پلیت عادت ته که نه خوله مو ورانه عادت ته نو د خولې نه غیر اختیاري کنځل وځي په دې لاره چې ته روان یې او د ګټې سره یې تینده کو خوړ داسې ویې نه ستا په مېرمن راولګم نو ګټې ته ګټه غریبه څه نه خبر ده ورانې خو په تا کې دی ړوند ده نو ته ببره مه ګوره که نه لاندې ګوره که نه که غویي ورانې وکړه نو غویي ته وې ستا په لکه غویه یې څه ګناه ده ورانې خو ستا دی چې ته پکې جلب نه اچه نو پردي پټي ته به اوړي زما په دې خبرو پوهېږئ خوله سم عادت کوي ښه تندک دی وی الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا الیه راجعون وی په لاره چې روانې او د سپلۍ چڼیا دې وشلېده نو ووایه چې انا لله وانا الیه راجعون او که پلار دې مړ شو نو ووایه چې انا لله وانا الیه راجعون خیر خبر رانه اوږدېږي مړه کور ته به م تل غواړې تیاره ده ډوډۍ به م خوړل غواړي دا شی خو م پکې شته که نه تاسو به خورئ که روژه م نیولې مې که د شپې تاسو روژه نیسئ نو حضرت علی هغه دروازه حضرت عمر چې کوم دی په 2 نیمې سپارې په 10 کاله کې وي نو زمونږ د دې قرآن مجید ډېر تفسیرونه دي دا علما پې پوهېږي یو ته تفسیر قرطبي وایي د تفسیر قرطبي په دې مقدمه کې یوه خبره لیکلې چې د قرآن مجید د هر آیت 15,000 معناګانې دي څو 60,000 اوس 286 له په 60,000 کې ضرب ورکړه دا کلکولیټر یې نه راځي دا هغه علوم ټول حضرت عمر زده کړي دا پټ علوم ما تا ته خبره کوله ابو هریره رضی الله عنه د نبي علیه الصلاة والسلام صحبت کې 4 کاله تېر کړ احادیث چې کوم مروي دي د علماو ته پته خو چې کتاب را عن ابي هريره قال قال عن ابي هريره قال قال رسول چرته دریم څلورم کې به بل عبد الله ابن مسعود راشي بلکې به عبد الله ابن عباس راشي بلکې به عبد الله ابن عمر راشي بلکې به بل صحابه راشي خو چې کتاب راړې نو عن ابي هريره
عن ابي هريره د خلکو ته وی د رسول الله د وفات نه پس وی چې دا کوم علم مې درته ښکاره کړی دا مې ته ښکاره کړی خو ما سره څه پټ علم نور دی که هغه مې درته ښکاره کړو نو قطع هذا الحلقوم مړ به مې کوي ځکه ستاسو عقل هغې ته نه رسیږي تاسو په هغې نه پوهېږئ د هغې زه تاسو ته یو مثال وویم بیا بس کومه ښه یو مثال درته وویم ما ته مو خیال دی که نه سټوډنټان پکې شته که نه د 9 10 یا چې کوم دی د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر شته پکې که نه ښه تپوس ته کوو نه یارېږئ مه اوس که مې د یو نومېریکل تپوس وکړو نو بس بیا به ټول وایي چې زه خو نه یم پکې ما خو آواز نه و کړی خو هسې په خبره م پوه یو سټوډنټ ته راواخله د څلورم یا د پنځم کلاس او هغه راوله په 10 کې کېنوه او د 10 سیس ماسټر ته وایه چې دا مې نوی سټوډنټ راوستی دی د څلورم کلاس دی ده ته هم دا کیمسټري وښایه هغه به وایي د شوده زویه دی لا 5م کلاس ته نه دی رسېدلی د شپږم ساینس نه دی ویلی د 9مې نه دی ویلی د 8مې نه دی ویلی په 9م کې کیمسټري نه دی ویلی نو دا د شو د بړبوک زوی به د 10م کیمسټري په کوم ځای کې زده کړي زده کولی شي تاسو ووایه زده کولی شي دقسې خبره یو کس راغی ما ته وایي د تقدیر دی هلکه مې د تقدیر مسلې کې ګوتې ما ته په دې نه پوهېږي هله زه پې څنګه نه پوهېږم ما ته پې نه پوهېږي ته لا په کچات ناکې منې خدای دې بې خو نه باسې د تقدیر د مسلې د حضرت علي کرم الله وجهه نه چا تپوس وکړو التقدیر ماذا هغه ورته وي طریق مظلم لا تسلکه دا تکه توره لار د ځپې مه ګورې بیا هغه تپوس کوونکی به م څوک و که نه چې د علي نه تپوس کوي خو تابعي دی که نه التقدیر ماذا وی تقدیر څه شی دی هغه ورته وی بحر عمیق لا تلجه دا یو جوور دریاب دی ورډوبېږه مه ګینې لاندې به پکې لاړ شي نو ما ورته وپسې دې دپاره باطني علم پکار دی دې دپاره بصیرت پکار دی او دا بصیرت دا په کوم مارکیټ کې ملاویږي دا په کوم بازار کې ملاویږي دا چې ملاویږي نو د علماو په صحبت کې ملاویږي یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر است سال طاعت بیریا د نبی علیہ السلام صحبت ته به یو سړی راغی نو را روان به وي قتلو من اعوذ بالله نبی علیہ السلام حضرت عمر غوندې ځوان را روان دی سله راځي دا رسول الله مبارک مړ کوم راغې دروازه وټکوله چا وویله عمر راغی دا خو لوی رعب لوی دبدبه وه حضرت حمزه راپاسېد تورې وښکله راپرېد که خله راغلی خو ښه ده که خله نه راغلی نو سر به هلته پروت عمر راغی یا را روان دی د پیغمبر قتل لنعوذ بالله او یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورپاسېد د دې ګریوان نه ونیو وی عمره لا نن پورې تا کې عقل رانغی لا نن پورې تا د حق او د باطل تمیز ونه کوي یا رسول الله ومې که د یو ګریوان نیولو سره په یو سکند صحبت باندې حضرت ابو عمر د نبی علیہ السلام د قاتل نه د نبی علیہ السلام عاشق شو په دې خبره پوه شوئ د نیکانو سره صحبت وکړه بیا به تا ته پته ولګي چې د نیکانو د صحبت څومره لوی برکات دي څومره لوی خیرونه دي او دا صحبت حاصلېږي د تصوف په لار کې په کومه لار کې د تصوف په لار کې د طریقت په لار کې د پیرۍ مریدۍ په لار کې چې د یو باشریعت پیر په لاس بیعت وکړه باشریعت پیر څه ته وایي چې عالم همي او د سر نواله خپو پورې د سنتو مطابق همي او زندگی ټوله د سنت مطابق
ټوله د سنت مطابقي. دې ته وایي باشریعته پیر. د دقې باشریعته پیر په لاس کې لاس ورکا رسول الله مبارک نه ثابته ده. د حدیبیې په موقع باندې شپږم کال د هجرت باندې نبی علیہ السلام راغی او عمره کوي. کافرانو یې نه به راځي. حضرت عثمان د خبرو دپاره ورولېږه. چا افواه خوره که چې حضرت عثمان خو یې مړ کړ. حضرت عثمان یې نبی علیہ السلام صحابه راغونډ د کیکر د یو ونې لاندې کېناستل په حدیبیه کې هغه ځای ته الله پاک زه وروستی او ونه هغه نشته. هغه بیا څه وخت پس خلکو وواله، خلکو بیا عبادتونه کول. خو هلته اوس د کیکر ونې شته نورې. هغه ځای ما د هغه ځای د یو سړي نه معلوم ګړي بېزې سره وړي. ما ورته اين بیعت رضوان؟ بیعت رضوان کم ځای شوی و؟ هغه وی تعال ما پسې راځه. ملګري را سره و درې څلور روان شو. وی هذا موضع التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. دا هغه ځای دی چې نبي علیه السلام دلته صحابو ته بیعت کړی. بیعت رضوان الله دې ما او تاسو ته بیا بیا وښي چې کله تلئ ما ځان سره بوځئ بلا ځایونه ورته وښي. تاسو شومان یې ایله په خوارو ځان که مړه په شریکه مو لږې لږې پیسې راغونډو یو یو ملا مو ځان سره بوتلی په خدای په داسې حج به مو کوله چې حد به پې تمام وي. خو تاسو نه بوځئ نو خو خیر دی مړه موږ بوځې موږ له خدای د بل طرفه برابر کړي. وی فقیر ته یو دربند یو کم سل ورته نور کولاو. نو نبی علیہ السلام د صحابو نه بیعت واغست. واپس بیعتو په دې چې څو پورې زمونږ په بدن کې رمق وي سا قدرې وي نو موږ به هغې پورې نه ځو چې د حضرت علي د حضرت عثمان بدل هم نه اغوستی. او یو لاس یې اوچت کو یو پې ښکته کو. وی دا د حضرت عثمان لاس شو دا پې د رسول الله لاس شو. د هغه دپاره بیعت په خپل لاس باندې وکړو. دې مقام ته مو ګوره دې مرتبې ته مو ګوره چې خپل لاس یې د چا فرض کو؟ د حضرت عثمان. او دا بل لاس یې ورته خپل فرض کو. بیعت یې وکړو. د صحابو د رسول الله مبارک نه بیعت ثابت دی. د هغه زمانې نه راغلی رسول الله مبارک د ذکر خاص ترتیب صحابه کرامو ته ښودلی دا دونه پیرې وایه دا دونه پیرې وایه دا دونه پیرې وایه. دا د ځان نه نه دي جوړ شوي څیزونه. او په دغه سلسله کې الحمدلله یو زمونږ واړه اجتماعات دي یو غټ اجتماعات دي. واړه اجتماعات خو زمونږ هره جمعه هفتواره اجتماعي د مانځه د ټایم نه واله د بیان نه تر د مازدیګره پورې. او یو یې ماهانه اجتماع د هرې میاشتې په اوله جمعې شپه د زیارت په ورځ د مازدیګر نه تر د ماسخوتنه پورې دا په هره میاشت کې. او یو یې سالانه اجتماع. سالانه اجتماع چې کوم دی هغه سکال مقرر ده په 15 نومبر باندې د دې بلې میاشتې په 15 تاریخ باندې. نن د اکتوبر 22 تاریخ دی. 22 ورځې پکې لا منځ کې پاتې دي. هغې دپاره د کشرانو زمونږه د علماو دی دا ترتیب مقرر کړی چې ځای په ځای پروګرامونه کوي چې تشهیر وشي او هغه اجتماع کې خلک د ډېر لرې لرې نه علما به راځي چې د هغوی بیانات هم واوري او دې خلکو ته هم دا پته ولګي چې بهی دا تصوف دا څه څیز دی دا څه چې چاته ښیي. نو د دغې دپاره مونږ ستاسو دې کلي ته ستاسو دې جامع مسجد ته راتګ کړی دی چې تاسو به انشاءالله د 15 نومبره پورې خپل کارونه مخکې رستو کوئ او په 15 نومبر باندې د ماسپښین نه به اجتماع انشاءالله شروع کیږي. نو چې تاسو د ماسپښین مانځله هلته کې ځان را رسولی او دغه ټول پروګرام کې مستقل طور باندې تاسو شریک شئ. تاسو ما ته په یقین سره ووایئ دنیا په امید خوړلی کیږي. څوک څوک به راځي د اجتماع له لږ لاس پورته کوي. ماشاءالله 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 الحمدلله الحمدلله. خدای پاک هم دا لاسونه بختور کړه.
او چې څنګه الله دلته را جمع کړي وو دقسې خدایه مونږه د رسول الله مبارک د جنډې لاندې د قیامت په ورځ پاسې او جنت الفردوس او د عرش معلا د لاندې د سوري لاندې راته ځای راکړي. دې څو خبرو باندې اکتفا کومه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.